أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون په تیر درس کې د منافقینو په باره کې څه بعضې خبرې شوي وي چې منافقین کم خلک دی چاته ویلی شي او دوی به کم عمل کوو چې د دوی دپاره داسې نوم مقرر شو منافق داسې بد عمل چې د هغې د وجې نه د دوی عذاب به د کافرو نه هم سخت وي منافقان دا یو خطرناکه ډله وه او نن سبا هم په دنیا کې داسې منافقین چې په ظاهره باندې هغه د اسلام نارې وایي او د اسلام आवाज پورته کوي او په باطن کې هغه نفاق پټ کړی اسلام د نړولو کوشش کوي نو داسې خلکو دپاره د الله تعالی د طرف نه بد عذابونه او بد وعید مقرر کړی شوی دی داسې خلکو انجام هغه بیا ښه نه وي دې منافقانو دوی به ویله چې مونږ هوښیار یو او دا صحابه کرام نعوذ بالله دا قمقل دوی نه پوهېږي او دا به ویل وي مونږه دوی لم دوکه ورکو رسول لم دوکه ورکو او الله لم دوکه ورکو او دوی په دوکه باندې نه پوهېږي د دې په باره کې تفسیرونه راغلي چې دا دوکه څه دوکه وه الله لا د څنګه دوکه ورکوله بلکې دومره انسان که ډېر هم دغه شي دومره هغه ته پته وه نو څنګه دوکه ورکوله نو دې نه علما کرام تفسیر داسې کوي چې د دې خلکو په ګمان کې دوی الله له دوکه نه ورکوله د دوی په ګمان کې دا نو چې موږ الله له دوکه نه ورکولی شو خو دوی به نیکانو له صحابو له او نبی علیه السلام له دوکه ورکوله نو چونکې د نیکانو او د انبیاو اهانت او تحقیر کول د هغوی ګستاخي کول دا د الله ګستاخي او د الله تحقیر کول دي لکه د پیغمبر پسې ته پیشاړې وکړي وخاندې مسخرې بسې وکړي نو دا ته په حقیقت کې په پیغمبر بسې ونه دا ته په الله بس دا خبرې وکړي چېرته اولیاء کرامي نیکان خلک دي تا هغو بسې وخاندل مسخرې ټوکې ته وکړې هغوی مذاق ته اوچت کو نو دا اصل کې تا د هغوی نه دی چوت کړی دا د الله طرف ته الله مذاق چوتی ځکه راځي چې من عاد لولی فقد آذنته فی الحرب الله پاک دو کسانو له دا چیلنج یعنی د جنگ اعلان ورته کوي دو کسانو ته په دنیا کې یو په هغه کې سودخور دی الله فرمای فاذنوا بحرب من الله کم خلق ته سود نه منې کېږي او سود عادیان دي او سود خوري او توبه نه وکړي د الله د رسول ورته د جنگ اعلان دی
تاسو سوچ وکړئ چې د الله او د الله رسول چا سره په جنگ شي نو د هغه د خلاصې ځای به کوم ځای کې هغه به بل څوک داسې ذات شته چې هغه به خلاص کړي د الله او د الله د رسول د جنگ نه او د غریب نه. نو سود چې دا ډېره عظیمه ګناه ده. او دویم هغه خلق من عاد لولي فقد آذنت في الحرب، کم خلق چې د الله د نیکانو خلقو مذاق چوي او د هغوی سره نالګي کوي او یا د هغوی اهانت کوي، تحقیر کوي، بدردې پسې وایي، نو دغه خلقو ته هم د الله د طرف نه اعلان جنگ دی. نو اصل کې د دوی دومره بد عقیده دا نه و د منافقان چې سړی په ظاهره کلمه وایي او پیغمبر پسې منځونه کوي او پیغمبر سره باسي کینی، دغه به دومره عقیده په درېیم نه چې یاره الله پاک له دوکه نشم ورکولی. نو علما فرمایي چې د دوی په زړه کې دا وه چې مونږ الله له دوکه نشو ورکولی، خو بیا هم دوی به دا په ژبه ویله چې مونږ دوکه ورکو دې صحابو له. نو الله پاک د هغوی بیان داسې وکړو چې دا حقیقت کې ما یادوي چې زما صحابه دوی یادوي، زما پیغمبر یادوي، دا ما یادوي، ځکه چې د هغوی باندې زه خفه کېږم په خپل پیغمبر، په خپل صحابه نبی علیه السلام، په صحابو باندې، په خپلو بندګانو باندې، په نیکانو چې دوی هغوی له دوکه ورکوي، دا ما له دوکه راکوي. نو ځکه الله د هغوی داسې آیاتونه چې کوم دی هغه نازل کړي د هغوی باره کې. او الله پاک دا وفرمایل هغې په جواب کې چې دوی دوکه نه صحابو له ورکولی شي، نه پیغمبر له ورکولی شي، نه مال راکولی شي، بلکې دوی ځان نه په خپله دوکه ورکوي. دویم دا چې دا منافقین د دوی دا دوکه څه دوکه وه او دوی چې دی نو څه لکه دننه پټ کړي وو چې نبي علیه السلام مبارک سره دومره نږدې پاتې کېدله او بیا هم د دوی چې دی هغه اسلام نصیب نشو. او درېیمه خبره دا ده چې د دې خلکو یعنې صرف د دوی په ژبه باندې کار نه کېده، لکه نن سبا زمونږ هم دغه علما و دې کې خپل اختلاف خپل ځای چې انسان په ظاهره باندې په اسلام دعوه وکړي، په ژبه باندې کلمه ووایي، اسلام قبول کړي او دننه په زړه کې د ده په ښه اراده د اسلام د ارکانو د اسلام د منلو نه نو صرف په خوله ویل باندې نه کافي کېږي. بعضې داسې اشکالات شوتېږي، داسې خبرې چې کم په قبله ستا سره ولاړ دی، ستا سره په قبله مونځ کوي، بس دغه مسلمان دی. صرف په قبلې ته په مخ کولو باندې، په ظاهر په مونځ کولو باندې او ظاهر په اسلام ویلو باندې دا نه کافي کېږي، تر څو پورې چې ستا په زړه کې دننه د اسلام حقیقت ستا زړه ته کوز شوی نه چې د اسلام بالکل حق دین دی، الله حق دی، رسول حق دی، صحابه حق دی، دا ستا زړه ته کوز شوي نه. ځکه د هغې دلیل هم دغه علما کرام ورکوي چې ګوره منافقین دوی به منځونه کول، دوی به جهادونو له تلل، د نبي علیه السلام مرګتیا به یې کوله او ښه په ظاهره به یې کلمه هم ویله، د اسلام دعوې به هم کولې او دا به هم د چغه، خو بیا هم د هغوی په زړه کې دننه کفر و، لږ زړه لکه اسلام نه راوړی. نو الله پاک د هغوی حشر چې دا د کافرانو سره وکړو او په کافرانو کې د بدترو کافرانو سره. دغه شان که په دنیا کې هم او انسان ځان ته په ظاهره باندې مسلمان وای او د ده بعضې کارونه هغه داسې کېږي چې هغه سړی ډېر زیات خفه کوي، لکه کار چې دی کوي نو هغه سړی ته پته لګي چې ځانه په لکه ضروریات دین چې دی د هغې په هغې کې دی بدلون کوي. ضروریات دین دې ته ویل کېږي چې د الله طرف نه کوم حکمونه په انسان باندې فرض شوي. قرآن کریم کې حدیث متواترو کې یو د خبرې حکم راغلی او دغه حکم دی بدلی، هغې کې ځانه هیله جوړی، بانه جوړی او خبره بل طرف ته اړی
چېرته د خدا معنا ده دا خو داسې کېږي داسې نه ده دا عمل داسې نه دی که هغه عمل چې دی هغه حکم د الله بدلی دې ته ملحد او زندیق ویلی شي قرآن اصطلاح کې ورته الذین یلحدون ته ملحد ویلی شي او د حدیث مبارکو په اصطلاح کې ورته زندیق ویلی شي نو دغه علما کرام فرمایي چې دغه زندیق او دغه ملحد دی هم د دغه منافقانو د ډلې نه دی منافقانو د ډلې نه دی دی به دوی سره باسي او منافقانو باره کې چې دا سخت وعید دی چې دوی به د جهنم په اخري سطح کې به دوی پراته په لاندنۍ حصه کې به دوی پراته نو دې نه دا خبره هم معلومه شوه چې صرف په ظاهره باندې اسلام منلو سره چې تر څو پورې په زړه کې دې نه منلې دا نه کافي کېږي او د دې نه دا خبره هم معلومه شوه چې د دوی مین بنیادي ټکی څه چې دوی په دې باندې دومره ښکته کوش لاړله لکه د دې منافقانو بنیادي ټکی څه چې دومره ذلیله شول چې قرآن کریم داسې 14 آیاتونه پرله پسې د دوی په باره کې چې د هغه نازل شو او دومره په سپکه باندې دوی یاد شو نو علما کرام د هغې مین نقطه دغه راوباسي مفسرین چې دوی به قول الزور دوی به دروغ ویل دوی چې څومره تباه شوي د دروغو د لاسه ځکه دوی به منځونه کول او دسونه به کول په ظاهره به ټول اسلام قبلو دوی ور دومره لاړل خو دوی به په ظاهره به هغه کار به کوو به خو دروغ به ورسره ویل ځکه قرآن کریم کې 15 سپاره کې راځي کله دوی مانځه ته ودرېږي نو دوی نه ودرېږي مانځه ته الا کساله مګر د سستۍ په حالات کې ودرېږي یعنی چې مانځه ته به نبي علیه السلام بسې ولاړو او په ترخ کې به بوتان پټ کړي په دواړو په ترخونو کې به بوتان نیولي ول دا زموږ خدایان دي او پټ کړي به وو او نبي علیه السلام بسې په شاته مانځه بسې ولاړو نو سورۃ توبه سورۃ کې 10 سپاره کې هغې کې به بیا راشي چې الله پاک نبی علیه السلام ته وایي چې دا منافقین دا ته نه پېژنې نحنو نعلم موږ دوی لره پېژنو سنعذبهم مرتين زر ده چې موږ به دوی لره عذاب ورکو او زر ده چې موږ به تا ته دا وښایو نو الله پاک نبی علیه السلام ته دغه منافقین ښودلي هم نو دوی به دروغ وسویل کار به هم کوو خو بیا به چې هلته لاړه خپلو هغه مشرانو شیطانانو خوا ته وی سړیا موږ خو په هغو پر ټوکې مسخرې کوو موږ یې مذاق چوتو او پرېږده وه هغه خو داسې سپک خلک دی داسې خلک دی داسې خبرې به پورې کولې نو ځان یې د دروغ د وجې نه ځان تباه کړو هغه دروغ دی دومره حد ته ورسو دا منافقین چې په دوی باندې ټاپه د کفر ولګېده نو دا معلومه شوه دروغ چې دا ډېر خطرناکه ګناه ده دروغ سره یو ځل بل ځل بار وای اخر ته د زړه مکمل چې هغه اخر بیا دروغ طرف ته مایل شي نو بیا هر ځای دروغ اسلام کې بیا د دروغ کوي دلته بیا اسلام هم صحیح دین نه ښکاري دغه وجه نه بیا په دمانه دغه ټافن دروغ هم لویه ګناه ده نو مین نقطه د دروغ ول هلته به یوه خبره دلته به یې بله خبره کوله هلته به اسلام مونږ راوړی دی خو به راغلی نه مونږ تاسو سره یو تاسو ملګري یو د هغوی باره کې الله پاک دا آیاتونه دا 14 آیاتونه چې دي هغه دغه کوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چې به وویله شو دې منافقانو ته آمنو تاسو ایمان راوړئ کما آمن الناسو لکه څرنګه چې د نورو خلکو راوړئ د نورو خلکو نه مراد صحابه کرام دي قالو نو ویل به د منافقانو کافرانو ونؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء څرنګه چې د بې عقلو راوړی دی دې صحابو ته به دو منافقینو په خپل اصطلاح کې بې عقله او کمعقلان ویل چې څنګه چې دی بې عقلو ایمان راوړی دی موږ هم داسې ایمان راوړو الله پاک د هغې جواب ورکوي الا خبردار انهم بشکه دوی هم السفهاء دوی کمعقلان او بې وقوفه دي منافقین ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهېږي دوی چې په سوال دوی په دې نه پوهېږي چې دا موږ دا څه کوو ځان سره خو ویل به یې په دې به نه پوهېږي چې دا موږ څه وایو لکه په زړه کې به دوی دغه وم نه دا موږ خراب طرف ته روان یو خو بس هغه دروغ او هغه عمل داسې حد ته بوتله چې اخر ټاپه کې ولګېده ځکه چې بس کول یې نه اخر زړه تور شو واذا لقوا الذين
هر کله چې دوی به میلاو شول یو ځای به شول ملاقات به وشو د هغه کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړی نو د چا سره صحابه کرامو سره به ملاقات وشو یو ځای به شو دوی به څه ویل منافقینو قالو دوی به ویل آمنا مونږ ایمان راوړی دی موږ خو مسلمانان یو مړه ستاسو ملګري یو که نه واذا خلو او کله چې به دوی جدا شول کله چې به دوی د دوی نه لرې شول یوازې به شول لاړل به الی شیاطینهم خپلو مشرانو ته خپلو شیطانانو ته ابوتانو خواته چې به لاړل خپلو شیطانانو مشرانو خواته کافرانو خواته قالو نو دې منافقانو به ویل انا بېشکه مونږه معکم ستاسو سره یو مونږ خو ستاسو ملګري یو سړیا انما بېشکه نحنو مونږه مستهزئون دوکه ورکوونکي یو استهزا کوونکي یو په مسلمانانو پورې مونږ خو دې مسلمانانو دوکه ورکوو سړیا مونږ ستاسو ملګري یو داسې الله پاک یستهزئ استهزاء به وکړي په دوی بهم په دوی پورې استهزاء معنا الله به دوی له بدله ورکړي د دوی د ټوکو په دوی به الله پاک چې دی هغه دوی د ټوکو بدله به ورکړي استهزاء معنا ان دوی ته به د ټوکو بدله ورکړي ان سزا به ورته ورکړي ویمدهم خو دوی لره مهلت ورکوي ویمدهم مهلت ورکوي دوی لره فی طغیانهم د دوی په دې سرکشۍ کې یعمهون دوی به سرګردانوي الله پاک فرمایي پرېږده چې دوی له مهلت ښه ډېر ورکمه چې ښه په دې خپلې ګمراهۍ او سرکشۍ کې ښه وردن نه شي چې ښه سخت عذاب وله بیا ورکمه زه وله مهلت ورکوم پرېږده دا پوره ده فی قلوبهم ومن الناس یو بعض له خلقونه من هغه یقولو چې وایي آمنا موږ ایمان راوړی بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین اعلان کې حقیقت کې دوی نه د ایمان راوړونکي یخادعون الله دوی دوکه ورکوي الله لره والذین واغه کسانو لره آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی وما یخدعون دوی دوکه نشي ورکولی الا مگر انفسهم خپلو نفسونو لره دوی دوکه نه ورکوي مگر خپلو ذاتونو لره په خپله ځان لره وما یشعرون دوی شعور نه لري نه پوهېږي فی قلوبهم د دوی په زړونو کې مرضون بیماري ده فزادهم الله بزیاتوي الله مرضا بیماری د دوی ولهم دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی به دروغ ویله دروغ من دغه نقطې وه واذا قیل لهم هر کله چې به وویله شو دوی ته لا تفسدوا تاسو فساد مه کوئ ورانې مه کوئ فی الارض په ځمکه کې قالو دوی به ویل انما بېشکه نحنو مونږه مصلحون اصلاح کوونکي یو دروغ به خوروله الا خبردار انهم بشک دوی هم المفسدون هم دوی فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن دوی شعور نه لري نه پوهېږي واذا قیل لهم هر کله چې به وویله شو دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس څنګه چې د نورو خلکو راوړی دی صحابه کرامو قالون ویل به د منافقانو کافرانو انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء څنګه چې د قمقلانو راوړی دی الا خبردار انهم هم السفهاء بشکهم دوی منافقان دوی قمقلان دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهېږي واذا لقوا الذین کله چې به هر کله چې دوی به میلاو شول یو ځای به شول هغه کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړی قالو نو دې منافقانو به ویل آمنا موږ ایمان راوړی دی واذا خلو کله چې به دوی جدا شول لاړ به الی شیاطینهم خپلو شیطانانو ته قالو نو دوی به ویل انا بېشکه مونږه معکم ستاسو ملګري یو ستاسو سره یو ستاسو په دین یو انما نحن بېشکه مونږه مستهزئون استهزاء او ټوکې کوونکي یو مذاق اوچتوونکي و دې مسلمانانو باندې الله پاک یستهزئ بهم استهزاء به وکړي په دوی پورې بدله به ورکړي د دوی د ټوکو د دوی ویمدهم دوی له مهلت ورکوي فی الحال فی طغیانهم د دوی په دې سرکشۍ کې یعمهون دوی به سرګردانوي یعمهون دوی سرګردانه دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم وأن المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين برحمتك.